مجنون په لیلا عاشق و، منډې به یې والې کله یو خوا کله بل خوا کله بل خوا. او دا مجنون قیس یې نوم و، قیس. مجنون لیوني ته وایي. د دې ډېرو منډو ترړو د وجې نه خلکو په لیوني مشهور کړو چې لیونی ښایسته او ډېر ښکلی و، او لینا تکه توره وه، توره. نو خلکو به وی چې دا لیل شپې ته وایي، تکه توره وه. نو مجنون ته چا وی چې ته څومره ښایسته یې، څومره توره وه، د خدای شان دی، او پسې لیوني و، د ده بدي شو، د دې بدي شو، د دې نو خوله دی نو. لیلا ته خلکو وی د خدای نیکبختې ته خو وګوره دا لږ څومره ښایسته ښکلې درپسې لیوني په نورونو ګرځي، په منډو سر دی وی نه مې دی خوښ، نه مې لګي. مجنون ته خلکو وی ګوره توره چوړی ده، څه پکې ځان دی لیونی کړی دی. وی تاسو ورته زما په سترګو نه دي کتلی، تاسو زما په سترګو نه دي کتلی، تاسو په خپلو سترګو ګورئ. نو چې دا ډېر پلار خو په بچي خفه کېږي، نو پلار ورته راځه بچې بیت الله ته ځو، یو دوا له دې بوځمه، او اخري ځای خو د دوا همغه دی چې د خدای نه وغواړو چې د دې غمه خلاص شي. پلار په مخه کړه، هغه زمانه کې قرش کم و، بیت الله ته یې بوته، او د بیت الله په غلاف کې وله سر وردن نه کړ. او پلار ورته وایي بچې جاړي ورته پلار، بچې زه یو دوا کوم امین پې ووایه، وایه بابا. وی وایه بچې اللهم ارحني من لیلا و حبها، یا الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه دمه که، الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه بچې دا دوا وکړه، که د دې غمه خلاص شوې، دا په نورونو ګرځې، دا په بارانونو کې منډې وې، ډوډۍ چای دې نشته، غرق شوې. هله ووایه بچې، غلی دی، هله بچې وایه که نه اللهم ارحني من لیلا و حبها، الله د لیلا او د هغه د مینې نه مې خلاص کړي، ما دمه که. خوشحاو بچې دې څه وایي، لاس یې اوچت که اللهم من علی، یا من علی بلیلا و حبها، خدایا یو احسان خو را سره وکړه، یو احسان وکړه، ادا چې د دې لیلا سره خو مینه نوره زیاته که، د دې لیلا او د مینه نوره زیاته که، پروردګار احسان وکړه. او پلار هلته پې په سکون او پلتو شروع کړه، تا مرداره هلاک شي، ما راوستې چې دې غمه به خلاصې، نو ته خو نور غواړې، ته خو نوره غواړې. نو یو شعر یې ورته ووایه، یو شعر یې ووایه اللهم لا تسلبني حبها ابدا، یا رب لا تسلبني حبها ابدا، يرحم الله عبدا قال آمینا. یا الله د لیلا د مینه خو ما نه چتې لر نه کړي، اوس بلاسله اوس ته دې څه کوي، یا رب لا تسلبني حبها ابدا، الله د دې لیلا د مینه ما نه لرې نه کړي، دا رانه خوا نه کړي. يرحم الله عبدا قال آمینا، خدای زما په دې دوا چې کم بنده امین وایي په هغه م رحم وکړي. مطلب دا چې بابا امین پې ووایه چې خدای د باندې رحم وکړي، امین پې ووایه چې خدای د باندې. نو واقعي چې مینه لږې راشي بیا داسې مینه، بیا نه په نوري نه په نوري نه په بادي نه په باراني. بیا حضرت ابوبکر رضی الله عنه د غرمې به راووته، رسول الله مبارک د غرمې راووته، اوږې و حضور پاک، چې راووت حضرت ابوبکر صدیق مخې له ورغې، د غرمې خلک خوب کړي، ابوبکره څنګه راووتې؟ وی د الله رسوله راووتم، ما وی که چې په حضور پاک مې سترګې ولګي او د مخ ته ورله لږ نیغ نیغ وګورم، د مخ ته لږ نیغ نیغ وګورم، دې ته مینه بیا وایي. او بیا مینه دې ته وایي چې د وفات د رسول الله مبارک نه پس یو بیبي سترګې وویستې، ښځه سترګې وباسي، ښځه سترګې ایستل خو ښه نه دي، خو دا یو انداز ته رسېدلې ده، عشق یو دا دې څوک رضا دې ړنده کړه. وایي په هغه سترګو به څوک هم چې رسول الله مبارک فلسطین، او هغه حضرت بلال
چې رسول الله مبارک ته بانګونه وې لړ شام ته وتښتېد. ای بلاله دا څه کې شام کې څه کې مدینه دې پرېښوه رسول الله مبارک کلی دې پرېښو خلک خو دې پسې ارمانونه کوي خلک خو دې پسې تمناګانې کوي دا څه کې آها په هغه مدینه به څوک هم چې رسول الله مبارک پکې نه ښکاري نو شام کې د تښکاري څه چې شام ته ځې وایي نه که نه نقشې مې پړه پرتې دي نقشې د بلال پړه پرتې دي چې به مې بانګ وې نو په یو سترګه به مې په قبلې ته کتل او چې حضور پاک په مصله ناست و نو په بله سترګه به مې هغه ته کتل نو ما به په ډېر شوق چې بانګ ووې او په مینه نو امیم یاد دی چې رسول الله مبارک یو ځل ما ته آواز وکړو بخ بخ یا بلال واه واه ای بلال نو نن چې زه بانګ ویم نو هغه مصله باندې هغه چهره ما ته ښکاري هغه بخ بخ ویلو والا واه واه ویلو والا شته څوک نو په شام کې خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده نو په خوب کې ته حضور پاک ګیله وکړه بلاله دا وفا دا بې وفایي دا یارانه دا دوستانه چې زه لاړم تم لرې بس خو چې ویښ شو وایي ما نه رسول الله مبارک ګیله کوي نو راغی مدینې ته نو چې مدینې منورې ته راغی صاحب جشن شو په مدینه کې او بلال راغی نن به بیا هغه بانګ ویلې کېږي چې کوم به بلال د رسول الله مبارک په مخ کې وي او نن به یو ځل بیا د حضور پاک نقشه مونږ ته راجمدې شي هغه دور به بیا رایاد شي هغه سترګې به مو بیا ډکې شي هغه زړونه به مو بیا ډک شي هغه نقشه خو به لږه راښکاره شي که نه بلال راورسېده ښځې ماشومان واړه لوی دا په کوټو ورته ولاړ دي او خوشحاله دي چې څو میاشتې پس د حضور پاک د ژوند نقشه نن موږ ته ښکاره کېږي خوشحالي ده بانګ وخت شو بلاله هله شا به وي نه 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 بلال بانګ له نه دی راغلی بلال د حضور پاک ګیله کړې ده نو ځکه راغلی بانګ له نه دی راغلی بانګ به بلال نه وایي نه 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 خامخا به وی نو حضرت حسن و حسین د انوسي د رسول الله مبارک پر په جرګه راوستل وای نو دا جرګه به څوک چېرته مني د دې بچو ماشومانو جرګه اوهو وی وجنه مې که نه نو هغه ځای ته وختې د حضور پاک په ژوند کې به کم ځای کې بانګ وي نو چې بانګ یې شروع کړه که نه اشهد ان لا اله الا الله ته ورسېد او بیا وی اشهد ان لا اله الا الله او بیا وی اشهد ان محمد رسول الله او د رسول الله مبارک دی نوم له ورسېد په ځمکه پرېوت بېهوشه شو وی وجنه مې پرېږدی مې نه وایي په ځمکه پرېوت بې باقي نیم بانګ یې وي باقي ونه ویلی شي دې ته مې نه وایي دې ته مې نه وایي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مکې ته ځي بڑے والی دی بڑے نه خو لکه پیسې اوچتې دي د ګیټو د نیمو پنډو کې دي رشته داران راغلل یا عثمانه دا څه کې پیسې د نیمو پنډو ته رسولې دي دا څه کې خلک د پورې خاندي زموږ عادت خو دا دی چې پیسې لاندې دي در باندې ټیل شوی دی ټول ماشومان در پورې خاندي ښځې خاندي سړي در پورې خاندي اوهو أترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الحكماء هذه هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قمقل خلف د وجه د رسول الله مبارک سنت پرېږدم دا د پیغمبر د لنګ ځای دی دقه ځای دې ته مینه وایي جامه هم د پیغمبر په شان او په د حضرت حذیفه بن الیمان نه په فارس کې نوړی غورځېږي په ځمکه نو رسول الله مبارک فرمایي چې نوړی په ځمکه وغورځو اوچته یې کړه نو چې کم خاورې لګېدلي دي هغه ته لرې کړه باقي خولې ته وایي چې نوړی په ځمکه پرېوتله اوچته یې کړه دغه چل یې ورسره وکړه خاورو ځای ته یې وغورځو باقي خولې ته بس مجلس کې زاړه وزیران او مشیران او خلک ناست وي یو بل ته یې سترګې رودې وویل دا وګورو دومره حیرسناک
هلکه بله راواله که نه، وړی خور نه راواغېسته. دی پې پوه شو چا ورته وی دا ټول در پورې پټ پټ خاندي. اوهو وی د پیغمبر سنت دې قمخلوله پرېږده. دې ته مینه وایي، دې ته سیرت وایي. دې ته سیرت نه وایي چې ته لګیا یو دغه یو ورځ باندې خوشحالي وکړه بیا چوټي. دې ته سیرت نه وایي. د رسول الله مبارک پیدایش باندې چې کم سړی خوشحاله نه شو، مسلمان ځان ته وي دا د سر نه مسلمان دی. د خدای وي چې څوک د رسول الله مبارک په پیدایش باندې به د خپلې خوشحالۍ اظهار به کوم، یم الحمدلله چې ما له خدای راته ښکلی پیغمبر. او که یو سړي دا ولې دنیا ته راغلی، دا ولې پیدا شوی او دا سړی نقشې ختمې کړې او نوي دین یې خور کړو، دا مسلمان کېدی شي نه. خو زما د زړه ایمان د جذبه ده زما، خو لیکن دا نه چې صرف دا یو ورځ خوشحالي وکړم او بیا چوټې بیا منځ هم نه کوم، بیا د پیغمبر نقشه مانه یېره د پته نشته، هېڅ د نه یم خبر. دې ته مینه نه وایي. مجنون راغی د لیلا د کوڅې ته، مخامخ ناست دی، بیابان کې ناست دی د لیلا د کوڅې په لارو کې. څه نه ناست دی که چې ته دا راووته زما پلو یې مولیده، لاس یې مولیده. لقد أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. د لیلا په کوڅو ګرځم نو کله دا دیوال ښکلوم او کله دغه دیوال ښکلوم. وایي په دې دیوالونو عاشق نه یم، په دې دیوالونو کې دننه چې څوک پراته دي په هغې عاشق یم، هغه عاشق یم. د رسول الله مبارک په کلي کې حضرت امام مالک غوندې شخصیت په سورلی نه ګرځي. چا ورته وی چې دا ولې په سورلی نه ګرځي؟ رسول الله مبارک ګرځي دی، حضرت ابوبکر ګرځي، عمر ګرځي، بلال ګرځي، او ته په سورلی په دې کلي کې نه ګرځې. وایي پخپو چې ګرځم دې نه مې رغېدل نشته، خامخا به ګرځم. خو چې کومه خوره کې لاندې رسول الله مبارک پروت دی نو مالک په هغه خوره کې په سورلی نه ګرځي. دې ته مینه وایي. نه شو دغه نن نشم ګولی. تاسو ته به څه وویم؟ جلکې راته ویم سیرت د پیغمبر دقه دی چې د هغه په طریقه عمل وکړه. دا نه چې د هغه په پیدایش یو ورځ خوشحالي وکړه بیا چوټي کړه، او د هغه د پیدایش په ورځ خیرات وکړه بیا چوټي کړه. نه، د رسول الله مبارک په شان شکل جوړ کړه، د هغه په شان عقیده جوړه کړه، د هغه په شان اخلاق جوړ کړه، د هغه په شان کردار جوړ کړه. نشو کولی 100% 1% خو که کنه، یو 2% خو که کنه، او چې کم فرض دي خامخا به یې کې، چې کم واجبات دي خامخا به یې کې. زما خو انګریز خوښ دی، زما انګریز خوښ دی، د هغه جامه مې خوښه ده، خشته ده. زما خو انګریز خوښ دی، د هغه شکل مې خوښ دی، راته مزېدار ښکاري. زما خو انګریز خوښ دی، د هغه په شان جامه مې خوښه ده، د هغه په شان سر، د هغه په شان ګیره. خفه کېږه مدن، خو ګیره کې نقشې جوړه شوې، دا لا بیا خنداګان په ګیره کې للون کړی دی. للون ورته وایي که زبر لاله للون، ګیره کې للون. ځه اوس څه کوې اوسه؟ چا په ګیره کې دلته خریلې ده او داسې کړې ده او دلته یې پکې پنجغاښې راښکلې دی، دلته یې پکې ګوټ کړی دی، چا دلته پوټینۍ پرېښې ده، دا باقي خریلې ده، چا پکې دلته کې پنجه جوړه کړې ده، چا ته سروه جوړه کړې ده، او چا دلته کې داسې هغه بل شان شی غوندې مې بل ورځ یو ځای کې ولیده، چا یو شان مړه نو د پیغمبر شکل پورې خندا کې خندا کې. ولې د پیغمبر نقشه درته سپکه ښکاري، توبه وبس، الله ته سر به سجود شه، روبه دې نیسي والله که دې بیا پرېږدي. مه کوه ټوقې، خنداګانې مه کوه، پیغمبر پورې خندا مه کوه. رسول الله مبارک د خدای ډېر لوی نیازبین دی، الله ته ډېر محبوب و. د خدای محبوب ته سپک مه ګوره، د هغه نقشې پورې خندا مه کوه، د خدای نه ویرېږه. او ځان ته به مسلمان سمې پرېږده، مزېداره یې پرېږده، ښایسته پرېږده چې زنده کوه، او که نه یې پرېږدې ویې خدای وایي زه ګناه کوم، ګناهګار یې ګناهګار یې ګناهګار. خو استهزا او ټوقې ملنډې خو مه کوه، ملنډې ولې کې. نو مجنون هلته کېناسته، نو لیلا ته چا وایي هغه پاګل خو راغلی دی، هغه ځنګل کې درته ناست وي، دې څه خوري؟
سفر پلار کور خو یې دلته نشته او نه پټی شته او نه څه زمینداره شته نو یو ویندې یو جام پې ورکړی دا ډېر نیکبخت له یو څه جدا خو اوس جام پیسې به مجنون له ورسېده چې پې ورسېدل مجنون ته هغه وینځه وایي دا پې وڅښه هغه غریب پپی و کم ځای او په خپلې شک کې پروت و دا پې وڅښه وایي کم ځای دا یې کم ځای نه راوړی دا لیلا را کړي پې وڅښل تاریخ کې خو دقه راځي چې خوشحاله شو پې وڅښل هسې زه په دې زړه کې وایم په دې زړه کې چې ورته یې وایي چې دا لیلا را کړي دي چې دې غریب به څونه په هغه ورځو ته چورلکونه وایي هسې به درته نخرې به یې کړي چې هو دې پورې لیلا لاس جنګېدلی دی هغې په لاس د چیلی نه وتي دي او هغې راله پیو کې اچولی نظر چې سپی یې ښکلی دیوال یې ښکلي چې پی به یې تېرېدل څنګه پې وڅښل ساله لیلا بل جام ورکړه اوس یو بل چېرته څوک خبر شو چې لیلا خو پی ورکوي هغه راغی د دې غریب نه مخې ته ورخ هغه ونیوه او ورخ پرېوت او چې دې پی وړل دي وینځې سار له نو دا بل ورته وایي دا چې کوم مجازي عاشق دی وایي څه کې وایي دا لیلا مجنون دی عاشق دی دا پی وړل وایي زه مجنون یم زه عاشق یم زه لیونی یم نور جوړی نشته بس هغې وایي ډېره ښه دلی پی ورکړل اخوار پاتې شو اوس لیلا پی ورکوي او وینځې وړي دی بل دی ورکوي دی مجازي له هغه حقیقي پاتې دی چې څو ورځې تېرې شوې نو لیلا وایي چېرې دا ورګه ګورو دا مجنونه خو نه دی خبر چې پی چا له تللی دي وګورو چې دا واقعي دی عاشق دی په ما باندې وکړه داسې ګپ شپ لګوي نو وینځې ته وایي داسې وکړه نن دا جام یوسه او د مجنون ته ووایه چې لیلا وینه غواړي پته به اوس ولګي نو چې دله ورغې چې چا پی څښلي وه مجازي ورته وایي چې جام یې یوړو او ته وایي پی دې راونړی وایي نن پی نشته لیلا وینه غواړي وایي پی راوړه وږیما پی راوړه وایي نن پی نشته لیلا وینه غواړي وایي پی راوړه وږیما وایي نن وینه غواړي وینه او ته څه وایي وایي وینې والا هغه لیونی شاته ناست دی زه پیو والی یم که پی د سره یي خوراک که نه وینه هغه نه غواړي نو هغه له چې ورغې وایي هغې غریب خو یو ورځ پیس کړي و باقي خو د بل والي د ظالم ورغې ورته بشیر جان ناست و بشیر جان ورغې چې خو د والی نه هغه بل چې دی هغه لا ورغې غاصدي له چې څنګه ورغې ورته ویل لیلا پی وینه غواړي یو ورځ غریب څکلي هله وایي راکړه نو په یو اندام کې ستن منډي او وینه ترې وباسي که د لاس به یې خوښوي که د مخ به یې خوښوي که د خپې به یې خوښوي که د خېټې به یې خوښوي جام یې وله ډک کړ نو دا چې موږ وایو د وینې مجنون د پیو نه او په کې موږ د پیو مجنون رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه بار راووتل چې بار راووتل یو باندې راغی باندې نبی علیہ السلام ته وایي چې الله رسوله زما قوم ما مسلمان که او ما ورته وایي چې تاسو مسلمانان شئ نو خدای به ډېر لوی رزق درکوي خلک خو دنیا ډېره غواړي که او خدای به مال هم درکوي او خدای به رزق هم درکوي او خدای به ډېره ډوډۍ درکوي نو زما قوم مسلمان شو اوس چې مسلمان شو نو قات پرې راغی وږي دي چې یې لوړې شو اوس یېرېږم چې رانه واپس ونه تښتي زموږ باباجي یو ځل خبره کوله د بادرخیلو کندي کې یو سړی خو نوم یې نالم هغه ما ته نوم هم اخیستی وایي چې خلکو پسې لاړل چې راځه مونځ له وایي چې زه مونځ نه کوم وایي مونځ وایي ما پورې مونځ سپېره دی افغاني بوډاګان هم عجیبه وایي خیر خلکو ورته وایي چې نه مونځ چا پورې سپېره کېږي نه ته راځه بختور دی رزق کې برکت پیدا شي خیر به شي وایي جومات ته یې راوه سوده سیپې وایي چې په مانځه څنګه ودرېده او سجدې له لاړ د بدو رشامتو په سجده کې هلته چې د مچۍ پرته وه په دا تندي ټاک ورکړه رکات له وتښتېده او چغې یې جوړ کړې زه درته نه یم چې ما پورې سپېره دی زه درته نه یم چې ما پورې سپېره دی نو باید سړی سپېري او یې د زور مونځ یې کولی نو خبره دا وه چې هغه اوس وایي تښتي واپس را لاړ نه شي الله رسوله زما څه مدد وکړه خلک ناجوړه شو یو سړي رسول الله مبارک دی یو صحابي وایي اسألک مرافقتک فی الجنه
وی په جنت کې ستا ملګرتیا غواړم، جنت کې ستا ملګرتیا غواړم. وی سوچ وکړه، وی نه غواړم. وی ګوره سوچ وکړه لږ غوندې. وی غواړم. وی ګوره یاد وساته که جنت کې زما ملګرتیا غواړې نو فقر له لوښې تیار کړه، غریبۍ له لوښې تیار کړه. چې څوک جنت کې زما ملګرتیا غواړي چې ما سره به نو هغه له فقیري او د رزق تنګي دونه تیزه په منډه ورځي لکه سیلاب چې په منډه یو ځای ته روان. خدای دې مونږ ته خیر کړي، مونږ ته دې خدای خیر کړي. ویریږو قسم په خدای، مونږ یې مفتو کې غواړو، خو یې مفتو کې غواړم وروره، قصه اسانه نه ده، ګرانه ده. خدای دې مفتو کې مونږ د رسول الله مبارک ملګري کړي. او هغه وی څه د بورې زوی وي څه خو بویه کړم. د رسول الله مبارک ته باندې سیده قصه وکړه چې رانه خلک واپس ځي، مې رزق به راشي او رزق لاړ. نبي علیه السلام علي صاحب ته وکتل چې څو علي صاحب یې چې سم نشته. یو یهودي ولاړ دی، زید ابن دسینه یهودي، او په یو مقصد راغلی دی. ورته وایي که زه به دله درکړم پیسې قرض، خو په یو شرط چې د فلانکي سړي د کجورو باغ دی هغه کجورې به راکوې. نبي علیه السلام ورته ویې نه، د سړي د باغ نوم ماله، دا ګناه ده، مطلق یې ووایه چې دونه کجورې راکړه. که د هغې باغ وي که د بل، که زه تا سره د هغې باغ د کجورو واده وکړم او هغه باغ کجورې ونه کړي او یا وکړي او هغه ودوړېږي یا خراب وي، بیا به څه کېږي؟ نو یو خاص باغ مه یادوه او ووایه چې دومره کجورې راکړه، بس وي ټیک ده، 80 مثقاله سره زر به زه درکړم، ماله به دومره کجورې راکړې. د هغې اندازه یې ورته وکړه. نبي علیه السلام یې ټیک شو، هغه سره زر یې 80 مثقاله واخېستل او پیغمبر مبارک مجیبه سخي دی، ابانډیسي له یې ورکړل. ویې ځه خو انصاف وکړه، انصاف. او دا په دې خپل قوم دی تقسیم، دې ته مؤلفة القلوب وایي. پیغمبر علیه السلام خو بل شیان سخي وکړه نه، یو باندیسي وایي 80 مثقاله، یو مثقال 4.5 ماسې تقریبا سره زر دي، لږ اختلاف پکې شته، خو 4.5 ماسې سره زر او دا 80 مثقاله دي. ته ضرب ورکړه چې څونه به ترې جوړېږي. ویده دا یو څه خو د انصاف نه کار وایي. چې هغه نیټې ته یو 2-3 ورځې پاتې شوې، رسول الله مبارک د یو جنازې نه راته نو یو ځای کې سوري ته دیوال کېناسته، دقه ځای د ابن دسینه ورپسې راغی او 2-3 ورځې پاتې دي او ورسره حضرت ابوبکر هم ناست دی رضی الله عنه، حضرت عمر هم ناست دی رضی الله عنه، نور صحابه هم دي. دا ځای د ابن دسینه د یهودي ورته وایي ما له خپل قرض راکړ، خو 2-3 ورځې پاتې دي، کجورې راکړه. او فوراً یې بدرس شروع کړل. تاسو د عبدالمطلب بچي چې یې که نه د خلکو پیسې خورئ، خلکو نه مال والې بیا ورله نه ورکوئ او د خلکو پیسې خورئ او ما نه مال واخېسته ورته نه راکړې. د خدای بنده دا خو لا 2-3 ورځې شته پاتې دي که نه؟ نو عمر صاحب خو ناستو په موقع هغه وی په ارام کښېنه ګنې، که نبي علیه السلام نه وی اوس به دې سره دلته پروت و، تانه باندې دلته پرته وه. خو 2-3 ورځې ستا قرض کې شته، په دې طریقه څوک قرض غواړي؟ پلار نیکه خلکونه کړلی، بیا زمونږ په مخ کې زمونږ پیغمبر ته به درد وی، ولې موږ څه شوي یو؟ غیرتي خلک خو شته. رسول الله مبارک مسکی شو. په کار دا و چې هغه سړي ته یې ویلو چې که نه عمر ټیک وایي ستا خو 2-3 ورځې شته که نه؟ رسول الله مبارک مسکی شو او حضرت عمر ته وایي وی عمره تا نه مې د دې خبرو توقع نه وه، د دې خبرو امید نه، تا نه زما د یو بل څیز توقع وه. زم محتاج او ما ته به دې نصیحت کړی، دې محتاج او ده ته به دې نصیحت کړی. تاسو څه غیر یې ورته ویلي وو؟ ان لصاحب الحق مقالا، څوک چې قرض غواړي خامخا 2-3 خبرې کوي. نو زم محتاج یم، دې محتاج او دې څنګه محتاج ده ته به دې وایي چې قرض غواړي په نرمۍ وغواړم، تاسې به دې ویلي او ما ته به دې نصیحت کړی. څنګه نصیحت؟ چې د الله رسوله چا نه قرض غواړي 3 ورځې مخکې ورته تیار ساتي. زموږ دا دې ته پیغمبر وایي. زه حیران یم چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم له کوم اخلاق ورکړي، کوم خوی خدای ورکړي. ځکه خوی د بل چې خپل خوی دې سم نه د بل نشي سمولی. وی عمره لاړ شه دله خپل حق ورکړه، وی دلته راشه یو 2 منه ولا زیاتي ورکړه، ودې رټ چې هغه لاړ هغه خپل حق یې وله ورکړه، 2 منه زیاتي ورکول
زید ابن دسنه ورته وایي وی دا ولې راکې د ما حق پوره شو وی دا تا ته ما لږ وچېړلې نو حضور پاک وفرمیل چې لږ دې خفه کړه یو 2 منه وله زیاتې ورکړه دې ته مینه بیا ورته وی عمره ما پېژنې وی نه وی زید ابن دسنه مې نوم دی د یهودي او د یهودیانو هغه علامه الوی مولا وی اقب نو وی تا دا خبرې زموږ پیغمبر ته ولې دا زیاتې دی ولې زه غوسه راته نه کوم هسې راته دومره لوی عالم یې که یو ناپوهه وکړي نو بیا هم څه خبره ده زموږ پیغمبر دی دومره بېعزته کړه دومره سپکې دی ورته ووایي خو د عزت بېعزته کول یې څوک نه چې د پیغمبر نه خدای عزت ورکړی دی خو ستا په ګمان کې تا دونه بېعزتي وکړه او ورته څه وایي وی عمره ما په خپلو کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر چې کوم صفتونه لیدلي وو هغه مې پکې ټول موندي وو 2 پکې پاتې وو ټول مې موندي وو څو پاتې وو 2 یو دا چې د سره څومره جهالت کوي که نه نو دی به د غصې په دی صبر کوي چې څومره جهالتونه کوي او غصه کوي دی به د غصې په ځای څه کوي صبر به کوي یو به دا صفت دی د غصې او د صبر مقرره شي غصه به نه کوي او صبر به کوي او دویم څه چې هر څومره ته د سره جهالتونه کوي هر څومره کوي نو دی به د هغه جهالت په مقابله کې د سره احسان او خیر ښېګړه وکړي بد به نه کړي وی عمره وی دا 2 صفتونه دا مې قصدن چېړه قصدن مې دا باسونه کول بېعزتي مې غرض نه وه ما پکې هغه 2 صفتونه کتل نو مې منتل پکې نور مې پکې مخکې منتي وو 2 مې پکې اوس منتل نو عمره راشه ما سره لاړ چې د مسلمانېږم نو لاړ عمر ورسره شو نو رسول الله مبارک لی بوته نو هغه زید ابن دسنه یهودي مسلمان شو او نیم مال مې مسلمانانو ته بیت المال ته وقف دې ته اخلاق دی داسې سیرت پکار دی چې هغه سیرت سره کافر مسلمان شي زما سیرت نن څه دی نن زموږ هغه سیرت دی چې زموږ مسلمان زموږ د لاسه کفر ته روان څه کافر مسلمان کوي راځه جومات ته مونځ کوي ښه چې جومات ته راوه سپلی او باسپلی وي لاس کې ونیسه چې دن وي دا ولې عبادت خانې ته به سپلی وړو وي یو کنه د وړو ولې خو د مانځه ځای دی مقدس ځای دی نو سپلی به هغې ته وړو وي دا خلک پټوي دننه وړو وي پټوي وي څوک د یهودیان عیسایان کافر نه نه دا مسلمان وي سلام علیکم وي هغه دین مې نه دی خوښ چې مسلمان د مسلمان نه سپلی پټوي شته نن که نشته سیرت جومات ته لاړ شي او هلته د قرآن شریفونه کېښودل او په هغې وختې او پکې کوزې د جومات نه او تر پیغمبره عاشقې سیرت دته سیرت بیان جومات کې خلکو نه سپلی پټی مسلمان مونځ کوي خدای ته ولاړ دی هغه الله ته ودرېد او ته دې سپلی پټی دا سیرت دی مساله کې شګې ګړی دا سیرت دی پيو کې وباچې دا سیرت دی ټماټر واړه دي لاندې کړي غټ ته پې د پاسه کړي دا سیرت دی افسر ته به دلته غریب ولاړي درخواست به لاس کې به په موبایل لګي خبرې به کوي لکه دا غریب درته ولاړ دی دسخط ورته وکړه افسر صاحب داسې کې په موبایل لګي چغې دې جوړې کړي بل سره ته خوا کې ولاړ دی دا سیرت دی نو سیرت دی بابو ته به ولاړې ما له دا کار وکړه کښېنه او لګي په موبایل به ګپې شپې لګي خلکو سره وخت ضایع کې تلخاره دی دا سیرت دی دا د پیغمبر سیرت موږ له ګپ شپ لوبې ټوکې جوړې کړي یو ورځ قومې دی یو ورځ چې دی نو هغه چراغان دی او یو ورځ جلسې او جلوسونه دي او یو ورځ پروګرامونه او میلادونه دي او بس زه عاشق رسول یم هلته پیو کې وبا چې عاشق رسول یم هلته مسلمان له دوکه ورکړي عاشق رسول هلته 2 نمبر شي په 1 نمبر خرڅه عاشق رسول هلته چین کې چې سامان هلې نو په میډ ان چاینا مه لیکه په دې میډ ان سنګاپور ولیکه په دې میډ ان جاپان ولیکه په دې میډ ان انګلینډ ولیکه چیني ته وی ولې چې مسلمان په دوکه کم دا ته مسلمان دا ته سیرت کې د سیرت رسول او دا زه عاشق رسول یم او زه په سیرت عمل کوم او ملا صاحب زه تقریر راته وکړه شابه او نن سیرت النبي جلسه ده او نن د میلاد النبي جلسه ده او ما ته تقریر وکړه او زه به هلته هغه چین والا هغه ځای نه فیسبوک باندې یو شی شیر کړی دی
مسلمان د پاکستان راځي د پاکستان مسلمان وی ما باندې کمزوري شی جوړ کی د لږو پیسو وی میډ ان جاپان په لیکه وی چې د ډوډۍ وخت چې دوته چې راځي چې موږ سره روټۍ وخوري وی نه ستاسو ډوډۍ آرامه ده نه خورم د 100 روپو ډوډۍ نه خورم آرامه ده او د لکونو روپو دوکه مې وکړه دا حلاله ده مانا نو څه به ووایي کم به وجاړم غریب وجاړم که مالدار وجاړم ملا وجاړم که امي وجاړم افسر وجاړم که نوکر وجاړم صدر وجاړم که وزیر اعظم وجاړم که وزیر وجاړم که ځان وجاړم چا کې به څونه د رسول الله مبارک سیرتي ځان نه به شروع کوم لاول ګورئ ځان نه به شروع کوم بیا به د بل نه شروع کوم د پیغمبر مبارک د سیرت د بیان مقصد څه دی د مارونو ولکم فی رسول الله اسوة حسنه من خو نن ځان بدنام کو ځانم بدنام کو چې څومره ټګي کېږي ټګي نو پاکستان په هغې بدنام دی د پاکستان مسلمان په هغې بدنام دی په دوکه د پاکستان مسلمان بدنام دی ما ته یو سړي وي روس کې هلته سپلی پالش کېږي په مشین کې په ګوتو وی نه پالش کېږي دا ته چا وویل هلته پاتې کېده په مشین کې پالش کېږي نو هغې قانون دی چې سپلی به مشین له ورکړي پکې به کېدی په دې خوله کې نه به یې ځان ته راکاږي دننه نه به پالش کړي نو چې پالش شي بار به یې درته راوغورځوي نو بله به کېدی به ځان ته راکاږي نو بله به پالش کړي نو بیا درته نه راپرېږدي هغې خپله روپۍ د هغه روپۍ به مشین کې کېدی نو چې هغه روپۍ ځان ته راکاږي نو هغه دویمه سپلی به درته راغورځوي نو خلک روسیان هم دغه چل کړي ځان سره هغې خپله سکه د روپۍ ده بس مشین کې لومبۍ راغورځوي خو دویمه نیسي چې هغه سکه کېدي دویمه راوغورځوي پاکستاني به سره څه چلو د لاړ نو یو سپلی دی مشین کې ورکړه هغې پالش پای راوغورځول نو بله بل مشین له یوړه بله بل له یوړه نو چې بل له یوړه نو چې هغې کې ورکړه نو هغې پالش کړه نو راویې غورځول بس د کار خو شو ځکه لومبۍ خو راغورځوي بې پیسو پالش شوې اوس چې روسۍ راغی چې هغه مشین کې خپل بوټ ورکړه او چې څنګه یې تراخ کړه هغه یې تې ونیوه خدایا بل مشین کې چې روسي بوټ ورکړه هغه نه یې ونیوه هغوی فورا کمپلینټ وکړه چې دا زمانګه مشین خراب شوی دی دا خو دویمه نیول پکار دي دا خو دویمه نه نیسي لومبۍ نیسي اوس مشین خو خوله نیسته چې ورته وایي چې هغه لومبۍ پاکستاني پالش کړې ده زمارونو خیر ښېګړه مسلمان سره کوي بد به نه کوي حکومت سره به هم دوکه نه کوي او حکومت به قوم سره هم دوکه نه کوي او چې ښه کې زموږ پښتانه خو یې ښه مه کوه نو بد نشته نه دا غلطه خبره ښه کوه که تا سره بل ښه نه کوي الله به جزا درکوي یو هلک په لاره روان دی یو هلک او هغه د کمپنۍ د مشهورتیا شیزونه خرڅول د کمپنۍ د مشهورتیا خلک خرڅوي که نه څوک بنین څوک جرابې څوک دا بار ملکونو کې مې وي دلته هم وي شیزونه یې خرڅول نو یو دروازه یې ټلی واله یو بوډۍ ښځه وله راووته په هغه ملک کې دا بوډیګانې ځان له په کورونو کې اوسېږي چې بچي وادو کې نو بس بیا بوډا او بوډۍ چې دي نو هغې له ځان له دا کوټۍ موټۍ جوړې کړي ځنګلو کې ډوډۍ وله ورکوي که پکې کېږي چې راووته وی بچې ولې وی دا د کمپنۍ د مشهورتیا شی دی او دا مې راوړی بچې ما سره خو پیسه نشته زه خو ډېره غریب یم دا خو نشم اخیستی خفه کېږه ما خو ته لږ ودرېږه یو منټ ودرېږه دا بوډۍ لاړه او دې له چې سرکار کم پی ورکړي و نو په ګیلاس کې اقه پی راوړل او یخ پی مزېدار او دې هلک له یې ورکړل بچې وي زه خو غریب یم دا سودا درنه نشم اخیستی خو دونه په تا پوه شم چې ګرمي دې هم شوې ده او تږې مې او وږې ما ته معلومېږي ان دا ګیلاس پی وڅښه هغه هلک هغه ګیلاس پی وڅښه لاړ بوډۍ کور ته لاړه څه موده پس ډېره موده تېره شوه ډېره دې بوډۍ ته هارټ اټیک وشو د زړه اټیک ورته وشو ګاونډیانو یوړه اسپتال ته چې اسپتال ته پرایویټ اسپتال ته یوړه چې څنګه یې یوړه اسپتال ته دا بېهوشه وه ډاکټرانو ویل چې د دې خو د زړه والونه بند دي اپریشن پکار دی فورا یې ولا اپریشن کړی دی فورا غټه سرجري کړې ده او والونه د زړه بدل کړي دي او چې بوډۍ په هوش کې راله ویې کتل چې دا ده کوم ځای پرته دی نرسانو ته وي ډاکټر دا کوم ځای دی وي دا خو پرایویټ اسپتال دی وي دا څه چل شوی دی وي دا تا ته زړه اټیک شوی بېهوشه وې نو چا راوړې نو موږ دله علاج وکړو
چا راوړم نشته. اوهو بوډۍ ځان ته په جړا شوه، په خیر وشوه چې خدای دې زما ګاونډیان هلاک کړي. دا پیسې به څوک ورکوي؟ دا ما چې دلته کې دا کوم اپریشن وشو دا خو د شپږ اووه اتو لکو روپو اپریشن دی. ډوډۍ، دارو، درمل، خدمت دا به څوک ورکوي؟ زما ګاونډیان دې برباد شي خو بس مړه به خبره به خلاصه وکنه. دا څه په جنجال، ما سره پیسې کوي، دا به څه کوي؟ بوډۍ د دې د وجې نه غریبه جاړي، پیسې به څوک ورکوي؟ بل به مې څوک ورکړي؟ چا ظالمانو راوړم مړه به ومه. چې کله دا هغوی ډسچارج کړه کاونټر له ورله، اوس بوډۍ ګوري که نه چې په ما خرچه به څونه وي، ورکولی خو نه شم خو دا به څه کېږي. کاونټر والا ورته وایي زما بل راوباسه، هغه وله غاټ بل راوویسته، وایي ستا په دې اپریشن 5.5 لکه روپۍ خرچه شوې. نو جې په رچېدو شو. نه وایي خفه کېږه ما بوډۍ، ولې؟ وایي هغه ستا په دې بل چا داخلي کړي دي. ته راوباسه چا داخلي کړي دي؟ هغې ته اعلان دی انګریزۍ کې لیکي چې پیډ پیسې داخلي شوي دي. اوهو چا داخلي کړي دي؟ ته راوباسه. چې لاندې فایل ته وکتل نو په انګریزۍ کې په هغې یو جمله لیکلې وه، په انګریزۍ کې یو جمله لیکلې وه، سو thank you for a glass of milk. دا ستا د یو ګیلاس پیو شکریه، ستا ډېره شکریه، د یو ګیلاس پیو شکریه. بوډۍ توی شو چې دا خو هغه هلک داخلي کړي دي چې کوم هلک له ما ګیلاس ته یې ورکړي دي. معلومات واخیستل چې دا په هلک به کوم ځای پیدا کړم چې اوس یې زه شکریه ادا کړم. وایي دا د دې اسپتال مالک دی دا هلک، چې ته یې کله راوړې اسپتال ته، دی مشر ډاکټر دی او ته یې وکتې هو دا خو هغه بوډۍ ده چې ما باندې یو وخت کې ګیلاس پیس کړلی دی. هله فټافټ اپریشن والا وکړې، اپریشن دی وشو، علاج دی وشو، او هغه وایي چې دا پیسې ما د طرف نه جمع کړې. هغه هلک هغې نه پس ډاکټر شوی دی، ځان له اسپتال جوړ کړی د اسپتال مشر انچارج دی. ښېګړه نه روکېږي، ښه بلکل نه روکېږي. او که انسان سره روکه شوه رب العالمین سره نه روکېږي. که د انسان سترګه ړنده شوه تا ورسره خو کړل، د هغه کیمره فیل شوه تا ورسره خو کړل، د الله کیمره نه فیل کېږي. ښه کوه او پښتانه وایي په دیوال یې وروله. او رب العالمین د ښه خوی د برکت نه انسان ته دنیا کې هم ډېر لوی خیر ورکوي او په آخرت کې هم ورکوي. نو یو خو د رسول الله مبارک د راتلو مقصد دا دی چې د خلکو ته ښه خوی وښیم. ښه خوی څه شی دی؟ د هغه د طالبانو خبرې درته په جمعه کې نه کوم، ستاسو د پوهې افسانې خبرې درته کوم. ښه خوی دا ته وایي چې بندم خوشحاله ساته، بنده مه خفه کوه، دل ازاري د بنده ماله، بنده سره دوکه مه کوه، ټګي مه کوه. د مسلمان مال ته بډې مه وه، مال ته مه وه، غلا ته مه کوه، ډاکه مه کوه، دې مه خفه کوه. د ښځې ته په بد نظر مه ګوره، د لور ته په بد نظر مه ګوره، د چا مور ته په بد نظر مه ګوره. خپله خور لرې، خپله لور لرې، خپله مور لرې. که ستا لور ته، ستا خور ته، ستا مور ته څوک په بد نظر لګي نو ته پې مرګونه کوې، نو ته ولې د بل خور، د بل لور، د بل مور ته په سپک نظر ګورې یا بدعملي ورسره کوې؟ غلا مه کوه، ښه شی نه دی. که تا نه څوک غلا کوي ته جنګ پې کوې، جګړه کوې، نو ولې بل نه غلا کوې؟ ډاکه مه کوه، که ستا په کور څوک راغی ډاکو نو ته خو هغه وجنې، نو ته د بل ډاکه ولې کوې؟ ظلم مه کوه مسلمان سره، که تا سره مسلمان ظلم وکړي ته څونه خفه کېږي، نو ته ولې بل مسلمان سره ظلم کوې؟ نو مسلمان سره ښه سلوک کول او ښه ښېګړه کول او مسلمان سره زیاتې نه کول، مسلمان نه خفه کول. د مسلمان خاصیت دا دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، چې د لاس او د ژبې د ضرر نه بل مسلمان محفوظ وي. د لاس او د ژبې د ضرر نه بل مسلمان محفوظ وي. نو بل مسلمان خفه کوي، ځان له څه خوښۍ بل له خوښ کا. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. هغې پورې ته سوچه مسلمان نشي جوړېدی چې ځان له کوم شی خوښۍ بل له همغسې خوښ کړي.
ځان له یو شیخ وخی بل له بل شیخ وخی دا سوچه مسلمان نه نو یو دا خخوی شو او دویم خخوی هغه دی چې الله سره م خخوی وچلوه پروردګار مخه پکوه الله خو تا سره ډېر احسان کړی دی الله مونږ مسلمانان پیدا کړو مونږ انسانان پیدا کړو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړو چې دومره ښېګړه مونږ سره الله وکړه مونږ نه سپیم جوړولی شو مونږ نه خنزیران هم جوړولی شو مونږ نه مږې هم جوړولی شوې او زمونږ نه کافر هم جوړولی شو مونږ یې د کافرو ملک هم پیدا کولی شو مونږ یې د زناکارې مور نه هم پیدا کولی شو مونږ یې د بدعملې او بربنډې مور نه هم پیدا کولی شو مونږ له به ښکلې شکل لا کړی مور به مو بدعمله وه مور به مو زناکاره وه د زناکارې پی به م څکل نه د سوچه مور نه خدای پیدا کړو د مسلمانې مور نه خدای پیدا کړو او د سوچه مسلمانې مور پی مو څکل او د سوچه مور غیږ کې ملتې ووالې سوچه مور تربیت وکړه سوچه پلار تربیت وکړه مسلمان ملک کې پیدا کړو رښتیا ووایه دا د الله احسان دی که نه دی نو چې دونه احسانات یې د سره وکړل بیا ډوډۍ هم دله درکوي رزق هم دله الله درکوي بیا نظر او سترګې اندامونه هم دله درکړل بیا دله نور پیدا کړه بیا دله هوا پیدا کړه بیا دله بچي درکړل ښځې دله درکړې لاس پوی دله درکړې روغ صحت او لوی نعمت د ایمان یې دله درکړ لوی نعمت د ایمان نو د الله ولې خفه کړو نو ښه اخلاق بنده سره ده چې بنده مه خفه کوه خوشحاله ساته ښه اخلاق الله سره ده چې الله مه خفه کوه الله خوشحاله ساته نو رسول الله مبارک دې له راغلی دی صحابو ته دا چل خولی دی دی خولی دی صحابو ته او دویم د رسول الله مبارک د راتلو مقصد څه دی انما بعثت معلما دې له خدای لیږلی چې تاسو قرآن د توخیم او په قرآن هم پوه کم حضرت ابراهیم علیہ السلام چې کله بیت الله شریف جوړ کو نو یو سوال یې کړی الله نه لومبی خدا وی اذ يرفع ابراهیم القواعد من البيت واسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم چې عبادت وکړي لومبی به دا سوال کوي چې خدای عبادت قبول کړي چې عبادت قبول شي نو بیا به الله خوشحاله نو ستا سوال به الله بیا پوره کوي الله تقبل منا دا لوی عبادت مونږ وکړه ستا کور مو جوړ کو خدای دا خو قبول کړه قبول څه ته پرې راضي شه او د هغې نه پس الله ابراهیم علیه السلام څه وایي ربنا وابعث فیهم رسولا منهم الله زما په دې اولاد کې د اسماعیل په دې بچو کې په دې اولاد کې خدای یو پیغمبر پیدا کړه یو پیغمبر پیدا کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انا دعاء جدی ابراهیم زه د خپل نیکه ابراهیم دویم هغه چې کومه دعا کړې وه چې زما په اولاد کې د اسماعیل په اولاد کې یو پیغمبر پیدا کا عظیمه رسول الله مبارک فرمای هغه دعا زما په حق کې قبول د رسول الله مبارک فرمای رسولا یتلو علیهم آیاتک ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم دير زورا ورزات الله دير لوی د حکمت او د علم ذات الله هغه پیغمبر چې زه ول سوال کوم چې زما په اولاد کې پیدا کا الله غلی یو کتاب مو ورکا کتاب څه دی قرآن شریف پیغمبر څوک دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زه نه ویم رسول الله مبارک وی دی دعای ما په حق کې قبول ده کتاب مورکه قرآن چې دا کتاب لولی دی امت ته رسول الله مبارک قرآن امت ته ولست صحابه ته او بیا څه په کتاب پوی کی چې اقیم الصلاة څه معنا ده منځ پابندۍ سره کوه څه شی دی منځ څه وخت به کوم څو رکعته به کوم آتو زکات زکات ورکوي نو پیغمبر به په دې پوهی چې زکات څه ته وایي څونه به ورکوم چاله به ورکوم کم وخت کې به ورکوم او په کم څونه مال کې به څونه ورکوم یعلمهم الکتاب والحکمه او بیا ورته د دین نښې وښیي د دین آثار ورته وښیي حکمتونه ورته وښیي سنت ورته وښیي نقشې د دین په ولا پوی کې مثالونه ورکي پوی کې مونږ بکې کده ونه کس چل بکېږي چا سره به قیامت کې پاسه
نقشې ورته وښایه، حکمتونه وښایه، د دین نښې او آثار ورته وښایه پروردګاره. او څه دپاره؟ ویزکیهم، نو یو به تعلیم د کتاب ورکوي او د هغې نه پس به څه کوي؟ یزکیهم، دې ته به داسې چلونه ښیي چې د دې زړه به د ګناه نه پاکي بیا. هلکه پیغمبر رسول الله مبارک شو، کتاب قرآن شو، او څوک یې پې پوه کړل؟ صحابه کرام یې پې پوه کړل. او داسې پوه کړل یزکیهم، داسې صفا او ستره کړل، داسې صفا او ستره چې تر قیامته پورې به د رسول الله مبارک د شاګردانو او د صحابو په شان صفا او ستره مخلوق پیدا نه کې. ځکه خو الله فرمایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة، پیغمبر مبارک ستاسو دپاره ښکلې نمونه ده. نمونه به پیژنې؟ هله به نمونه دې ونه پیژندله نو ته به څنګه ده؟ هلکه بازار ته چې ټوکړه نمونه وړې، دا نمونه ټوکړه راکړه، دا نمونه راکړه، نو هغه نمونه به ځان سره ګرځې که به نه ګرځې؟ نو لاول به د پیغمبر مبارک نه ځان خبر کې، نو هله به د هغه په شان ځان جوړی که استا نمونه د نمونه به معلومه که به نه معلومه؟ نو موږ د نمونه نه ده معلومه، موږ ته پته نشته رسول الله مبارک کله پیدا دی، پته نشته. ټول خلق 12 تاریخ 12 وفات 12 ربیع الاول باندې دنیا لګیا ده، د رسول الله مبارک جشن مناوي په دې تاریخ پیدا دی. ټول پاکستان، بار ملکونه، دنیا انخطه ده 12 ربیع الاول 12 12 12 12 12. علماء تحقیق کړی دی چې 12 نه دی. تا ته دا پته نشته؟ هلکه دې میاشتې ته خلک 12 وفات وایي. څه ورته وایي؟ 12 وفات. په دې 12 12 د رسول الله مبارک وفات شوی. بعض علما دې کې هم تحقیق کوي چې دا 12 د رسول الله مبارک د وفات ورځ نه ده، دا 12 د رسول الله مبارک د وفات هم نه ده. چې کوم رسول الله مبارک کوم سویلی دی په عرفات کې د جمعې په ورځ، د جمعې ورځ 9 ذی الحجه ده، او د جمعې ورځ د په 9 ذی الحجه رسول الله مبارک تقریر کړی دی. او د هغې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا ذی الحجه، بیا محرم، بیا سفر، او بیا په ربیع الاول کې د دواړو جهانو سردار مبارک د دنیا نه تللی دی. هغه ورځې علما شمېرلي دي، هغه ورځې د هغه ځای نه شمېرلي دي، او هغه حساب د بخاري او بل حدیث خو طالبانو خبرې دي، تاسو ته هغه نشم کولی. نو بعضې علما د هغې په بنیاد 12 د وفات هم نه یاد. د ګل په ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. څه په ورځ باندې؟ ګل په ورځ وفات دی. په دې د ټول امت اتفاق دی. نو چې هغوی هغه حساب کتاب کوي که نه، که میاشتې د یو کم دېرش شلې، که د 10 دغه 2 میاشتې لې، که یو د یو کم 10 او بل د یو د 10 شلې، د ګل ورځ نه جوړېږي، 12 د ګل ورځ نه جوړېږي. نو موږ ته خو اول د خپل پیغمبر د پیدایش او د وفات تاریخ نه دی معلوم، دا پته نشته. ډېرو ملګرو نه به زه تپوس وکړم چې څو کاله په مکه کې تېر کړي دي، پته نشته. څو کاله په مدینه کې تېر کړي دي، پته نشته. مکی صورتونه کم دي، مدنی کم دي، پته نشته. رسول الله مبارک څو بیبیانې پته نشته. نکاح څنګه کړی ده، د شپې مونځ یې څنګه کړی دی، بیبیانو سره ژوند څنګه تېر کړی دی، بچو سره ژوند څنګه تېر کړی دی، ګاونډي سره ژوند څنګه تېر کړی دی، پته نشته. ورځې به قیامت کې الله له به ورځې، الله به وایي د رسول الله مبارک ما تعالی نمونه لیږلې وه، تا ته پته وه؟ نه. څنګه دنیا خو ما ته معلومه ده که نه؟ هلکه زمیندار پکې شته، دا ورته پته ده چې زه به غنم په کومه ورځ کرم، کومه میاشت به کرم، لو به په کومه میاشت کوم، په کومو ورځو کې به کوم. دکاندار ته هم پته ده، دکاندار هم خبر دی د خپل حساب کتاب نه، دا سودا دې میاشت کې دا بالم او دې کې دا دي، داري 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 داري، او دا لوګان بالم او خرسوم او دا پېښوري دي، پاکستان او دا پنجابي دي، او دا دي او دا دي، دا به روخ کرم او دا به ټنګری کرم. څونه موږ ځان پوه کړی دی. هلته بیت الله ته لاړ شي، حج له لاړ شي، غریب عمرې له لاړ شي، قسم په خدای که څه نه خبرې، هېڅ پته ورته نه لګي. یا که یو سړی لګیا دی عمره کوي، طواف کوي،
حاجی صاحب ما ته خبره کوله سوراب احمد حاجی صاحب بابا طواف کوئی ما ته بچی پښتونو وی دا خلک به کله ودرېږي دا خلک چې طواف کوي دا به کله ودرېږي مې ولې وی زه خو راغلم پې مې ماتې شوې او ګردم دا خلک خو نه ودرېږي موږ یې قتل کړو و بابا جی دا نه ودرېږي دا خو څه راځي او څه ځي اووه چکرې وه او خبره دې خلاصه وه اوس راته په عمره کې یو سړي خبره کوله یو سړی راله مخې راغی وی چې جامو کې لګي او صفا مروه ته روانو مې څه کې وی صفا مروه ته ځم که سا یې کوم منډه وامه مې بابا جي صفا مروه ته خلک هله منډه و چې احرام کي که نه وی نه زه خو چې اقدم طواف وکړم نو صفا مروه ورپسې کوم زه خو یې بېخته وویستم خفه کېږو به نه د 100,000 روپو کار چې څوک را روانوي د 100,000 روپو څونه خلکو نه تپوس کې د 100,000 روپو کیبن جوړی 100 نه تپوس کې چې د ګنډېرې خرڅ کما نو که ټماټر خرڅ کما نو که ګوپیان خرڅ کما نو که دا کیبن عمرزو کې جوړ کم که تورنګزو کې جوړ کما که دا دکان جوړوم چې د تیل مالګې جوړ کما او که د بل شي جوړ کم د بل د دنیا سره زموږ مینه د 100 نه تپوس کو حج لزو پته نشته عمرې لزو پته نشته هېڅ ته نه یم خبر خدای شته که هغه غریبانان هلته دی هېڅ ته نه دي خبر ما ته تلیفونونه کېږي چې عمرې له راغلی یم دلته دا طواف به څنګه کوم او تا معلومات نه دي کړی یاره چې نه دي کړی دا سایې به څنګه کوم هېڅ پته غریب ته نه لګېږي دین سره زموږ مینه نشته خفه کېږم نشته مینه محبت نشته عشق د خولې باندې کار نه کېږي عشق د عمل باندې کار کېږي مینه د خولې باندې کار نه کېږي مینه د عمل باندې کار کېږي که ته په خولې په تصبر روزانه 15,000 وې د محبت عاشق رسول د رسول سره محبت عاشق رسول او ستا مخ د پیغمبر د مخ په شان نه دی تا ته د پیغمبر مخ ښکلی نه ښکاري تا ته د رسول الله مبارک چهره ښکلی نه ښکاري ستا سر د پیغمبر د سر په شان نه دی ستا اخلاق د رسول الله مبارک د اخلاقو په شان نه دي تاسو نه تپوس کوم ما پرېږدې دا سړی په دا مینه کې رښتونی دی که دروغجن